داسې وي چې ماشوم پیدا شي نو د بانک یاره پلانکي ته به ووایو هغه ورته بانک وایي پلانکي ته به ووایو هغه ورته بانک وایي ضروري نه ده چې خامخا بل چا له بوتل دي هر کس له بانک ورځي په کور کې خامخا نارینه پکې وي هلکان پکې وي مشران پکې وي چې هر کس له بانک ورځي نو په دې کې طریقه کار هم نشته چې کومه زنانه وي ما ته ونیسه د ماشوم به سم غوږ ځان ته کې لکه څنګه د انسان دا سم غوږ دی وایي دا سم غوږ ما طرف ته که او خپل بانک ونه ووایه او بیا ماشوم تاو که وایي دا ګس غوږ یې ما ته که او هغې کې ولې اقامت نو د ټولو نه لومړی د ماشوم د پیدایش سره لومړی ذمه داري د مور او پلار دا د ماشوم په غوږ کې اذان کول او په ګس غوږ کې اقامت کول بیا ورپسې په اووم ورځ باندې د ماشوم عقیقه ده د ماشوم عقیقه کول او د ماشوم د پاره یو ښکلی نوم انتخاب کول عقیقه سنت عمل دی چې کوم نارینه ماشوم وي داغه چې څوک عقیقه کوي لازم نه دي په چا دا وس خبره ده نو دوه بسکوري یا ایزال نن وي او په ماده وي او د جینۍ دپاره یو او د ماشوم دپاره د یو ښکلي نوم انتخاب کول نن سبا موږ او تاسو وګورو نو اکثر په دې کې ډېر زیات خبرې وي ماشوم پیدا شي نو زموږ او ستاسو نوم نه خوښېږي په نوی نوم او نوی نوم نن کې هغه نوم په ده باندې کېده چې د نوم په ده کې اثر وي او داسې نوم وله کېدی چې د هغې معنی د سره نه وي داسې نوم وله کېدی چې د هغې د سره الټا په ده باندې چې دونه غلط اثر کېږي نو د مور او پلار ذمه داري دا ده چې د ماشوم دپاره به ښکلی نوم خوښوي او په دې باندې موږ نه خفه کېږو بعضې موقعو کې داسې وي یو کس نوم کېږي نو بل ګاونډي وي ګوره تا نه لیدل دا موږ کره چې دا وه دا موږ زموږ د هغه په مانیرای کې یو نسای ده نو د هغې هم دا نوم دی نو تا ولې دا نوم کېښودو ضروري دا نه ده د یو کس بل ته خو یو نوم خوښ شي د هغې دپاره لکه د پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو کس د مور او پلار ډېر نافرمانه د عمر رضی الله غالبا د عمر رضی الله تعالی عنه نو هغه پلار و نو فیصله د عمر رضی الله تعالی عنه عدالت ته راغله نو ورته یې ړومبی وي ویې لکه نوم دې څه دی نو جوهل زما نوم جوهل دی او جوهل عربی کې ګونګټ ته وایي نو عمر رضی الله تعالی عنه ظالمه هغه به تا وایي نه لومبی نوم دونه غلط ایښی دی تا ورته ښولي څه دي نو د مور او پلار ذمه داري دا ده چې دې ته مه وایي چې دا نوم مې په ډرامه کې خوښ شوی دی دا مې په فلم کې خوښ شوی دی دا مې پلانکي ځای خوښ شوی دی نه ټوله نوم ووایه محمد وله کېده صلی الله علیه وسلم عبدالله وله کېده قاسم وله کېده دغه رنګه نور ټول نومونه چې د پیغمبر علیه السلام اولادو د ټولو نه ښکلی نوم د پیغمبرانو نومونه وله کېده دغه رنګې د پیغمبر د اولاد نوم وله کېده د صحابو نوم وله کېده د صحابیاتو نوم وله کېده د پیغمبر د بیبیانو نوم وله کېده نو ضروري دا نه ده چې موږ به هغه نوم خوښوو چې زموږ په ډرامه کې خوښ شوی وي نو دا د مور او پلار ذمه داري ده چې ماشوم پیدا شو دله به ښکلی څه کوي دله به لومبی ماشوم پیدا شو دله به لومبی سم غوږ کې باد او په ګس غوږ کې اقامت او دویم نمبر موږ او تاسو ته بوټي وایو نو دا هم سنت عمل دی د هغه کس بوټي والا ورکړه چې دینداره وي چې واره شوله کجوره شوله ګوره شوله څه شو هغه په خوله کې وایي هغه لاړې وله ورکړي چې دغه مبارکې لاړې د ده خېټې ته لاړ شي او درېیم نمبر په اووم ورځ باندې د دغه ماشوم عقیقه کول دي د دغه ماشوم عقیقه کول دي که د چا وس وي ضروري نه ده که د چا وس نه وي خامخا به کوي او د ده دپاره بهترین ښکل نوم انتخاب کول دي دا د مور پلار ذمه داري ده چې د بچو څه وکړي څنګه چې مې د لومړي نه وویل چې غواړي دا چې زمونږ په خاندان کې زمونږ په کور کې دیندار خلک پیدا شي نو لومړی به د خپل بچي دپاره د دیندارې مور انتخاب کوي دویم نمبر چې کله د مور دیندارې مور انتخاب وکړو کور ته یې راوستله بیا به مور او پلار د الله نه دعاګانې غواړي د نیک عمله صالح اولاد لپاره بیا الله تعالی بچي ورکړل نو ښکلی نوم دغه رنګې د هغې دپاره عقیقه او دغه رنګې نور چې د بچو د تعلق سره د پرورش سره نور کوم ضروري خبرې دي انشاءالله هغه به آینده جمعه کې وایو د مور هم دا